پاکستان حواله سره ورلد بانک یو ډیر افسوسناک خبر جاری کړی دی. ورلد بانک دا رپورټ جاری کړی دی چې په پاکستان کې 44.7% خلک د غربت د لکیر نه لاندې ژوند تیروي. لکه په سلو کې تقریبا 15 خلک د غربت د لکیر نه هم لاندې ژوند تیروي. اوس د غربت د لکیر نه د لاندې ژوند تیرولو مقصد څه دی، د دې مطلب څه دی، مکمل تفصیل سره په خبره کوو. لکه پاکستان کې دومره غربت راغلی دی چې ورلد بانک په هغې باندې باقاعده یو خپل رپورټ جاری کړی دی. اوس دغه 44.7% خلک چې کوم دي دا په پاکستان کې د غربت د لکیر نه لاندې ژوند تیرولو مطلب دا دی چې دوی په خپله زندګۍ کې خپل بیسکس نیډز هم نشي پوره کولی. دوی چې کوم بنیادي ضروریات دي هغه هم نشي پوره کولی. اوس د انسان بنیادي ضرورت څه دی؟ روټي، کپړه، مکان. دا د انسان بنیادي ضرورت دی. لکه دې نه بغیر انسان چې کوم دی هغه نشي پاتې کېدی ژوندی. لکه د روټۍ نه بغیر انسان ژوندی نشي پاتې کېدی، د کپړو نه بغیر انسان بهر ژوند نشي تیرولی، او د کور نه بغیر د انسان ژوند داسې وي لکه یو مسافر غوندې. لکه دا د انسان بیسکس نیډز دي، او ټولو نه غټ بیسک نیډ چې کوم دی هغه روټۍ ده. لکه ډېر خلک وي د هغوی کور نه وي، په کرایو کې اوسېږي، خو د هغوی وس وي. او ډېر خلک چې څوک روټۍ نشي خوړی، مطلب دا شو چې هغه روټۍ یو کس نشي خوړی، نو د هغه به نور څه حل وي، هغه ځان له کپړې سوالې به چېرته په رینټ باندې څه پاتې شي. نو په پاکستان کې 44.7% خلک داسې دي چې د غربت د لکرې نه هم لاندې ژوند تیروي. دا باقاعده ورلد بانک یو خپل رپورټ جاری کړی دی، یو سروې کړی ده. په سلو کې 15 خلک چې کوم دي لکه نیم پاکستان، تقریبا نیم پاکستان، نیم به واچو، لکه 45 یا 50 کې دومره غټ فرق نشته دی، د 15 کسانو فرق ته پکې 5% فرق ته پکې. خو زمونږ به نیم پاکستان واچو. نیم پاکستان داسې دی چې هغه د غربت د لکرې نه هم لاندې ژوند تیروي. یو څو ورځې مخکې ساحیوالو که کومه علاقه وه چې په هغې کې یو 2 بزرګ خاتون وي چې هغوی واده کړي شوي وي، رور یې هم وخوا چېرته بېدرکه و، هغه منټلی ډسټرب و. نو په کور کې دغه 2 وي چې هغه ډېر زیات اووریج هم وي، نو هغوی یوه خور پکې د لوږې د لاسه وفات شوې وه. ګاونډیان ورکره راتلل، د کور مره خلک راتلل، ور یې وله ډبولو، ور وله چارنکو لاولو. هغوی پولیس له کال کړی دی، پولیس بیا ریسکیو ته کال کړی چې ور یې وله ډبولی دی. نو یو خور یې د نهار د لوږې د لاسه مړه شوې وه. نو بیا او بله چې کومه وه هغه هم بېهوشه وه، هغه هم مړه کېدو واله به، خو بس الله پاک دغه وسیله راولېږله. نو ریسکیو والا هغه هسپتال ته بوتله، نو د هغې زندګي خو بچ شوه، خو یوه د نهارې په وجه وفات شوې ده. لکه دومره غټ غربت دی په پاکستان کې. او بل طرف له دا خبر وورئ جی، بل طرف ته زموږ چې کوم د وفاق حکومت دی هغوی د سینیټر چې کوم دی، د سینیټر او د سینټ چې کوم سینیټر دی او د سپیکر او د سینیټر چې کوم د سینټ دا 2 عهدې دي، دوی په تنخواګانو کې 600% اضافه کړې ده. اوس 600% مطلب دا دی لکه دې نه مخکې که یو سینیټر یا سپیکر د هغه تنخوا 2 لکه وه، نو به اوس 14 لکه تنخوا اخلي. د هغه تنخوا ډایرکټ 13 لک له ورسېده، او دا تنخواګانې به د 1 جنوري 2025 نه کاونټ کېږي. لکه 45 میاشتې پکې شوي دي، دغه 45 میاشتو تنخواګانې به هم دی اخلي، دغه چې کومه دی په تنخوا کې اضافه شو. دې نه مخکې چې کوم د وفاق وزیران هغوی له هم حکومت تنخواګانې زیاته کړي. یو طرف ته ورلد بانک دا رپورټ جاری کړی چې د پاکستان 44.7% خلک د غربت نه ښکته ژوند تیروي، او بل طرف ته د هغه ملک سینیټران، سپیکران او د قومي اسمبلی چې کوم ممبرز دي هغوی په لکونو کې تنخواګانې اخلي روره. او نور مراعات خو لا پرېږده، گاډی، پېټرول، کور، دغه خو لا پرېږدی، صرف د هغوی هغه تنخوا ده. نو دا اپډیټ شو په دې ویډیو کې. دې حوالې سره تاسو رایې لرئ، کمنټ لازمي وکړئ.